بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. نن زمونږه کلاس نمبر 2 دی. په تیر کلاس کې مونږه 15 فیملی ممبرز ویلیو. په ننني کلاس کې به مونږه هم 15 فیملی ممبرز وایو په انګلیش، اردو او په پښتو لینګویج کې. نو راځو په 16 نمبر زمونږ سره راځي پلار. پلار ته په انګلیش کې وایي پادر، په اردو کې ورته وایي باپ. په 17 نمبر زمونږ سره راځي مور. مور ته په انګلیش کې وایي مدر، په اردو کې ورته وایي والده. په 18 نمبر زمونږ سره راځي زوی. زوی ته په انګلیش کې وایي سن، په اردو کې ورته وایي بیٹا. په 19 نمبر زمونږ سره راځي لور. لور ته په انګلیش کې وایي ډاټر، په اردو کې ورته وایي بیٹی. په 20 نمبر زمونږ سره راځي خاون. خاون ته په انګلیش کې وایي هسبند، په اردو کې ورته وایي شوهر. په 21 نمبر زمونږ سره راځي ښځه. ښځې ته په انګلیش کې وایي وایف، په اردو کې ورته وایي بیوی. په 22 نمبر زمونږ سره راځي ورور. ورور ته په انګلیش کې وایي برادر، په اردو کې ورته وایي بای. په 23 نمبر زمونږ سره راځي خور. خور ته په انګلیش کې وایي سیسټر، په اردو کې ورته وایي بهن. په 24 نمبر زمونږ سره راځي نیکه. نیکه ته په انګلیش کې وایي ګرینډ فادر، په اردو کې ورته وایي دادا یا نانا. په 25 نمبر زمونږ سره راځي نیا. نیا ته په انګلیش کې وایي ګرینډ مدر، په اردو کې ورته وایي دادی یا نانی. په 26 نمبر زمونږ سره راځي تره. تره ته په انګلیش کې وایي انکل، په اردو کې ورته وایي چچا. په 27 نمبر زمونږ سره راځي ډر نیکه. ډر نیکه ته په انګلیش کې وایي ګریټ ګرینډ فادر، په اردو کې ورته وایي پر دادا. په 28 نمبر زمونږ سره راځي ډر نیا، کومه چې د نیا موري یا د پلار د مور موري، هغې ته څه وایي ډر نیا ورته وایي. ډر نیا ته په انګلیش کې وایي ګریټ ګرینډ مدر، په اردو کې ورته وایي پر دادی. په 29 نمبر چې کوم راځي نوسې. نوسې ته په انګلیش کې وایي ګرینډ سن، په اردو کې ورته وایي پوتا یا نواسا. په 30 نمبر چې کوم راځي تندار، د تره ښځه، هغې ته په انګلیش کې وایي انټ، په اردو کې ورته وایي چاچی یا چچی.